د اختر شپه د آخري روژې ماښام لا نه و، په کټ کې ناست وم خفه غوندې وم. ځان راته داسې ښکارېده ملګرو لکه چې ورک د قافلې نه یمه. د خپل کور خلک راته هم حیران وو. زه په سوچونو کې ډوب شوی وم چې ناګهانه 10 کلن بچی مې په منډه منډه زما خواله راغی. راته وی بابا خبر یې که نه؟ ما ته ملګرو یو خبره وکړه. ما ته هغوی ویل سبا اختر دی. یو ویل ماله پلار جامې اغوستي، بل ویل ماله پلار سپلی اغوستي، ما ته یې وی تا لیس اغوستي. زه ورته غلی شوم، خاموشه شوم. ما ورته وی لږ غوندې صبر وکئ، زه مې پوښتنه له بابا کومه. بابا زه هم نوې پیزار خوښوم، ماله به هم نوې جامې اخلي. ولې مونږ حق د سیالۍ نه لرو څه؟ چې دا خبرې ما واورېدله له ډېره درده مې ترې مخ واړو. ما ورته وی زما نیازبین بچیه، تاله به هم نوې جامې اخلم، تاله به هم نوې پیزار اخلم. چې زما خبره واورېدله زما له غېږې نه یې منډه کړله. خپلو ملګرو ته یې چغه کړله چې مې د کور دروازه خلاصه کړله. ما خپل بچی په وینو سور ولیدو. ما چې په غېږه کې راوچت کړلو نو زما بچی په آخري سلګو کې زما نه بیا نوې جامې وغوښتې. بلها علم مې دروازې له راغې، د چا د لاسه چې په ویر اخته وم هم هغه خلکو راله ډاډ راکوو. ما خپل شهید بچی سینې ته جوخت کړو. د کلي خلکو ته مې سوال وکړو، زما د کور ډیوه مو ووژله، د بل چا کور کې تیاره جوړه نشي. له دې خبرو نه ګوریز پکار دی، له هوایي ډزو پرهیز پکار دی. هره لحظه مې په غوغا تېره کړه، د اختر شپه مې په ژړا تېره کړه.